نن داسې خلق دي صحابه کرامو پسې خبرې کوي، افسوس دی دوی هم د جنت تمه لري. څه خلق دي اهل بیتو پسې خبرې کوي، هغه هم د جنت تمه لري. صحابه کرامو داسې ښایسته عقیده وه الله نبی متعلق. څه قسم تکلیف پریشانی برا نبی علیہ السلام دربار ته بیا رامنډې کړ. نبی علیہ السلام حیات ظاهری کې به نبی علیہ السلام خواته راتله. نبی علیہ السلام حیات ظاهری نه بعد به نبی علیہ السلام مزار پر انوار خواته راتله او دعا بیا کوله. الله به د دوی دعاګانې قبلولې. کتابونه لیکي بهقي شریف کې حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ محبوب قبر خواته تشریف فرما دے او جاڑی پدے کہ مروان بن حکم راغے هغه وای سکوي چې قبر خواته ناشته تیار و لیدل نو چې څوک ته چې مخ راو ګرځولو فهو ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترګې راپور تکړه وای اے مروان بن حکم ز چرته بوت ته نه یم راغلی چرته صنم ته نه یم راغلی بوت ته ز الله محبوب خواته راغلی یم ز الله محبوب خواته راغلی یم او دا زمونږ د زړونو قرار دی او دا زمونږ د زړونو سکون دی. ما عزتمندو قدرمندو عقیده مونږ ته پکار دی چې د صحابه کرامو والا عقیده وي. نو یوه د منافقینو عقیده دی. قرآن کې الله فرمایي واذا قیل لهم آمنو چې دوی ته ووایه چې ایمان راوړئ قالوا انؤمن كما امن السفهاء دی وای دی احمق دی بیوقوف خلکو په شان مونږه ایمان راوړو. الله فرمای الا خبردار انهم هم السفهاء دی په خپل احمق بیوقوف دي ولكن لا يعلمون خدای پوهن لري. نو ایمان دو قسمه شو، یو د صحابه کرامو ایمان شو یو د منافقینو ایمان شو. الله ته د صحابه کرامو ایمان قبول دی او هغه ایمان قبول دی چې کوم ایمان د صحابه کرامو والوي او چې صحابه کرامو وال شانت ایمان نوي هغه الله ته نه دی قبول. الله رب کریم دی مونږ ته هم د حضور د باغ ګلونو په شان ایمان لرلو توفیق نصیب کی.